عراقي صاحبو د پیر سباق شریفو قاري بشیر صاحبو ما خو خپله کله ملاقات ورسره نه دی شوی نو مې نږدې نه کتلی دی البته دغه علاقې د بعضو خلکو سره مې رابطه شته دی علماو سره نو د هغوی په ذریعې باندې ما ته دومره معلومه شوې ده چې د پیر سباق په دغه علاقې کې څومره کسان دي مساجدو کې امامان دي یا نور د دې کوم شاخونه دي هغه ټولو کې باقاعده قضا عمرې هم کېږي پابندۍ سره کومه قضا عمرې چې د رمضان مبارک په اخره جمعو باندې بریلیان کوي علماء دیوبند هغې ته بدعت وایي یا دغسې عرسونه یا دغسې د جشن عید میلادالنبي دا قسم قصې ټولې هلته کېږي شکر چې آزاد شولو خپلوان مو دی هېواد ویدي زنده‌باد امارت ویدي زنده‌باد ویدي زنده‌باد امارت ویدي زنده‌باد واده خصم ډال طالبان کولای استقلال طالبان ستا زور او قوت د حیران نعره تکبیر نعره تکبیر ختم نبوت نه لاسونه برکې ختم نبوت اوس دواړه لاسونه برکې مفتی ندیم محمودي صاحب دا کیمره ورته څو ګرځولی که دې خلکو ته وګوره لاسونه برکې لاسونه مجاهد کبیر غازی ملت اسلامیہ استاذ المفتیین مفتی ندیم محمودی صاحب ټول وایي نو بیا په بعضې اضلاعو کې ما دغه هم کتلي دي چې هلته د بریلیانو عید میلادالنبي جشن عید میلادالنبي پکې یو څو پیرانې مستقل یو پکې قاري بشیر صاحب هم په هغې کې ما کتلی دی بعضو ویډیوګانو کې نو د دغې هر څه باوجود خو ورته مونږ دیوبندی نه شو ویلی او دغه کارونه چې دي ټیک نه دي زه یو بدل طرف ته روان دی الله تعالی دې پرې رحم وکړي چې د دیوبندیت د دغه عقایدو نظریاتو د دغه مسلک مشرب نه وانه وړي د څوم کوم چې اوښتی دی د لاین نه چې الله تعالی یې بېره واپس کړي او کوم زمونږ علما دي د سره تعلق ساتي په کار ده چې هغوی د دغې مخنیوی وکړي ورنه دیوبندیت طرف ته نسبت کول د هغې بالکل صحیح نه ده ځکه چې دوی والا پخوانه دي البته چې کوم څیزونه بدعات دي لکه دغه قضا عمرې شوه یا نور دغسې قصې شوې نو د هغې نه خو ځان ساتل دغه جشن عید میلادالنبي وغیره دغه کوم بریلیانو خرافات دي د دې نه خو ځان ساتل ضروري دي نو پیر سباق تقریبا چې دغه ټولو څیزونو کې نن سبا ملوث دي او دې وجې نه مونږ دیوبندیت ته د هغې نسبت صحیح نه منو جزاک الله